بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. عزتمندو، نن د مانځه په مسایلو کې دا مسله ذکر کوو چې لاسونه د نامنه لاندې ایښودل په مانځه کې دا سنت طریقه ده او د نبي علیه السلام مبارک د احادیثو نه ثابت ده. دا خبره مونږ کړې وه عزتمندو چې مونځ د احنافو دا د نبي علیه السلام مبارک د احادیثو سره موافق ترین مونځ دی او راجح مونځ دی. عزتمندو، نن مسله د نامنه لاندې لاسونه ایښودلو ذکر کوو. اول حدیث ذکر کوو د مصنف ابن ابي شيبه نه، باب وضع اليمين على الشمال. رقم الحديث 3959 عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. دا صحابي مبارک فرمایي چې ما نبی علیه السلام ولیدو، وضع يمينه على شماله، چې نبی علیه السلام خپل ښی لاس کېښود په ګس لاس باندې فی الصلاة په مانځه کې تحت السرة لاندې د نامنه. دینه معلومیږي چې د نبی علیه السلام مبارک طریقه په مانځه کې دا وه چې نبی علیه السلام مبارک بلاس هغه د نامنه لاندې ایښودلو په مانځه کې. عن علي رضی الله عنه انه كان يقول ان من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. دا علی صاحب نه روایت دی، هغه به فرمایل چې د سنتو د مانځنه هغه دا ده چې سړی خپل ښی لاس کېږدي په ګس لاس باندې لاندې د نامنه. دا حدیث نقل کړی دی سنن الکبرا د امام بهقي. رقم الحدیث دی 2342. ابو داود کې هم دا ذکر شوی دی، رقم الحدیث دی 756. دغه رنګ عزتمندو بل روایت دی د انس رضی الله عنه عن انس رضی الله عنه قال ثلاث من اخلاق النبوة. انس فرمای درې خصلتونه داسې دي چې دا د نبیانو اخلاق دي، د اخلاقو د نبوت نه دي. اول نمبر تعجیل الافطار، روژې ماتي کې جلدی کول، چې کله ټایم داخل وي په روژې ماتي کې جلدی کول. و تاخیر السحور، او دغه رنګ په پښمنۍ کې تاخیر کول یعنی لیټوالی کول تر څو پورې ټایم د پښمنۍ باقي وي. ووضع الید الیمنى علی اليسرى فی الصلاة تحت السرة، او ایښودل د ښي لاس په ګس لاس باندې په مانځه کې تحت السرة لاندې د نامنه. المحلل ابن حزم دا حدیث نقل کړی دی جلد 3 صفحه 35 باندې. دغه رنګ د علي رضی الله عنه نه هم دا خبره را نقل شوې ده، هغه موږ مخکې ذکر کا. بل روایت د ابو هريره رضی الله عنه دی عن ابي وائل عن ابي هريره رضی الله عنه وعنهم. هغه فرمای اخذ الاكف على الاكف في الصلاه تحت السره، یعنی لاسونه به خلق په لاسونو باندې ږدي په مانځه کې تحت السره لاندې د نامنه. دغه رنګ د علي رضی الله عنه یو بل قول عن عقبة بن صهبان أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر. لدي قول په تشریح کې علي رضی الله عنه فرمایي قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. التمهيد لابن عبد البر جلد صفحه نمبر 38 کې دا روایت هغه نقل کړی دی. دغه رنګ بل روایت ذکر کوو عن الحجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلس او سألته بما دا هغه اوریدل دي مې تاسو کو. قال قلت كيف أضع؟ قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله. وی ماته تاسو کو چې په مانځه کې بلاسونه سړی څنګه ږدي؟ وی فرمایل چې ښي لاس د ښي لاس يضع باطن كف يمينه کې به د ښي لاس د باطن یعنی دا لاندې طرف على ظاهر كف شماله په ظاهر د ګس لاس باندې ويجعلهما اسفل تحت السر ويجعلهما اسفل من السره، او بیا به دا دواړه کې دي د نامه لاندې. نو عزتمندو دا حدیث هم تصریح په دې خبره باندې ده چې سړی به په مانځه کې لاسونه د نوم لاندې ږدي. د عارض ابراهیم النخعی رضی الله رحمه الله نه هم دا خبره روایت شوې ده. قال فرمای يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة، لاسونه به سړی په مانځه کې ایږدي، ښي لاس به په ګس لاس ایږدي لاندې د نامنه. دغه رنګ المغني ابن قدامه چې دا یو حنبلي عالم دی، هغه په خپل کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده په المغني جلد 1 صفحه نمبر 472 کې. فرمای
د لاسونه د نامنه لاندې ایښولو په باره کې فرمایي ورویه ذلک عن علي و ابي هريره و ابي مجلس والنخعي والثوري واسحاق د دې ټولو صحابه او تابعین دا خبر را نقل شوی ده لما روي عن علي انه قال من السنه وضع اليمين على الشمال تحت السره ځکه چې علي صاحب دا فرمایي دي چې سنت طریقه دا چې سړی به د خلاص پګسلا سګدي ولاند د نامنه به رواه الامام احمد وابو داود وهذا ينصرف الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم د دین معلومیږي چې د اکثر صحابه د تابعین او عمل داو چې نبی عليه السلام مبارک څنګه لاسونه د نامه لاندې خدي دی به هم لاسونه د نامه لاندې په مانځ کې خو دا غرنګ یو بل حواله ذکر کو د الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف د علامه ابن المنذر هغه فرمای وقال آخرون وضع الأيدي على الأيدي تحت السرة روي هذا القول ودا قول رواية شبد عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وإبراهيم النخعي وأبي مجلس دي صحابو تابعون دا خبر نقل شبد وبه قال سفيان الثوري وإسحاق وقال إسحاق ودير بهترين خبر عزت منذ ذكر كي إسحاق فرمي تحت السرة اقوى في الحديث لاندې د نامنه لاسونه اخودل دا په قوي احادیثو کې راغلي دي او دا د حدیثونو قوي معلومیږي واقرب الى التواضع او دا طریقه دا عاجزه و انکساره ته ډیر نږدې ده نو د دې ټولو روایتونو دا خبره معلومیږي چې په مانځ کې بسړې لاسونه لاندې د نامنه یک دی او دا طریقه د رسول سنت